الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم د ستمبر د میاشتې په شپږمه نېټه د بیت الفتوح له لنډه ارشاد فرمایي. دلته به د پښتو ترجمه د الله په خدمت کې وړاندې کوي. الحمدللہ اس سال پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ UK کا جلسہ سالانہ سخت کال یو ځل بیا اپنی تمام تر برکات کے ساتھ د انګلستان جلسه سالانه سره د خپل ټولو برکتونو او د شکر په مضمون نورا رڼا اچولو نه پس تیر اتوار ختم شو. د خدای پاک د فضلونو نظارې هر چا ولیدې او محسوسې کی. هغو خلکو هم چې په جلسهګاه کې ناست وو او هغو خلکو هم چې د MTA په ذریعه په دنیا کې چیرته هم ناست وو د جلسې دا کاروایی کړه. بیا د MTA نه علاوه د انټرنیټ سټریمینګ په ذریعه هم تقریبا د 1 لک نه زیاتو خلکو د جلسې کاروایی وکړه. دا د خدای پاک بشمیر فضل دی چې د دې جديدو ذرایعو په وسیله دنیا کې ناس په لکونو خلک د دې زیاده جلسه کتي او اوریدي شي. د جلسې نه پس د جماعت د احبابو د جلسې په باره کې د تاثراتو او د مبارکو سلسله جاری ده. بلا ډېر خطونه هر ورځ را رسیږي او اکثر لیکونکي دا لیکي چې موږ لري ناست وو بیا هم موږ دا محسوسوله چې لکه جلسې کې نیغ په نیغه شامل یو او اوس د جلسې د ختمېدو نه پس را باندې خفګان خور دی. دا د احمدیانو دنیا هم یو عجیبه دنیا ده چې اخلاص او وفا بیخي د یو بل قسم لري او د دې اخلاص او د وفا اثر باغیارم پریوزي. زه به د مېلمنو بعض تاثرات تاسو ته اورم. ځینو معززینو خو دلته په سټیج باندې د جلسې باره کې خپل تاثرات بیان کړي وو. هغه تاسو واورېده چې څنګه خدای پاک په دنیا باندې د جماعت احمدیه روب قائم کړی دی او څنګه خدای پاک دا روب قائموي. په دنیاوي لحاظ په ظاهره یو کمزوري شان جماعت دی خو د خلافت په لړۍ کې پیللې کېدو په وجه په یوې اکایي کې د کېدو په وجه ډېر لوی لیډران راځي او دا وایي چې موږ دلته په خپل راتګ فخر کوو او د جومات شکر ګزار یو. نو بهرحال ډېر پکې داسې وو چې دلته راغلي وو خو په سټیج باندې ورته د سر ویلو موقع ترلاسه نه شوه. غیر احمدي مېلمانه وو. ځینې داسې دي چې پیغامونه ورکړي وو خو د زړه د کیفیت څرګندونه هغوی بیا وروسته وکړه او دا داسې څرګندونې دي چې هیڅ بناوټ پکې نشته. مثلا دلته موږ د بنین د سپریم کورټ چیف جسټس راغلي وو. هغوی هم د خپلو د خیالاتو اظهار کړی دی. دا موصوف د فرانکوفون ملکونو د سپریم کورټ د اسوسییشن صدر هم دی او په دې اسوسییشن کې د افریقې 58 ملکونه شامل دي. دوی وزیر هم پاتې شوي دي. د خپلو خیالاتو اظهار هغوی صدارن کوي. د جلسې د کارکونانو مننې سره هغوی ویل چې ټولو نه وړاندې خو به زه هغو زلمو او ماشومانو ته شکریه ووایم کوم چې ما شپه ورځ په اخلاص او سره د زیار او په مینه په کار لیدلې دي
د ټولو په مخونو به خندا خوره وه. په دومره لوی اجتماع کې هم څه ناخوشګواره واقع ونه شوه. هر څیز ډېر ښه و. د نظم و ضبط اعلی نمونه وه. زه دې جلسې نه اخلاص او روحانیت د ځان سره وړم لګیا یم، او دا اخلاص او روحانیت او د دې د اعلی نمونه صرف د جماعت احمدیه خاصه ده. دلته پر راتلو او دا ماحول لیدونه پس زه په دې فخر کوم چې زه مسلمان یم. دوی وایي چې په جلسې کې ګڼ خلک شامل وو، خو د دې نه باوجود هم انتظام ډېر متاثرونکی او منظمه و. په دې جلسې کې د هر قوم مقامي او بهرني داسې خلک شامل وو چې په معاشرې کې اعلی مقام لري. د جلسې ټول تقریرونه په ډېر ښه طریقه وړاندې کړل شوي وو. بیا چې دوی واپس خپل ملک بنین ته لاړل، نو هلته د ایرپورټ وی آی پي لاونج کې د پرنټ میډیا غړو سره په خبرو اترو کې هم دوی د خپلو تاثراتو اظهار وکړو چې هلته په قامي اخبارونو کې بیا چاپ شوی دی. دوی ویل چې جماعت احمدیه د لندن نه بهر 100 ایکړه د کروندې په ځمکه دا 100 ایکړه د هغوی خبره ده، خو اصل ځمکه د حقیقت المهدي 200 ایکړه ده. بهرحال دوی وایي چې هلته دوی خپل یو ښار آباد کړی و. هلته د انساني ضرورت هر څیز مهیا و. هلته کار کوونکي زلمي ماشومان او نور ټول هم ښکارېده چې ښه په محنت انتظاماتو کې مصروفه دي. د میلمنو د خدمت د جذبې رنډک دومره منظمه جومات ما مخکې چېرې نه و لیدلی. که یو میلمه ته به د څه څیز ضرورت راپېښ شو، نو فوراً به د هغه ضرورت به دوی پوره کولو. که داسې یو هلک ته به هغه ضرورت بیان شو چې د هغه څیز متعلقه شعبې سره به تعلق نه و، نو هغه به متعلقه شعبې سره رابطه وکړه او هغه څیز به یې مهیا کړو. بیا وایي چې د جلسې دوران به کله چې د جماعت احمدیه امام خبرې کولې، تقریر به یې کولو، نو په دومره لویه مجمع کې به هېڅوک هم ما ته په خبرو نه ښکارېدو. ټولو به ښه په خاموشۍ او سره د پوره توجه دا تقریرونه اورېده، او د 1,000 نه زیات خلک دلته موجود وو، خو بیا هم هر طرف ته خاموشي وه. دا یوه عجیبه نظاره وه چې زه یې چېرې نشم هېرولی. بیا هم په دې پریس کانفرنس کې وایي چې جلسه چې ختمه شوه، نو هېڅ چېرته ما ته دا ښکاره نه شو چې د جلسهګانو بهر وتو لپاره څوک چېرې دیکې ورکوي. د جلسهګانو یو تن به بهر وتو او ټول خلک ډېر په آرام او په سکون روان وو. که چا سره به د چا څنګله وجنګېده یا د چا خپه به که د بل چا په خپه راغله، نو فوراً به یې معذرت وکړو. په وړو خبرو به دوی د یو بل نه معافي وغوښته. دا نظاره ما مخکې چېرې نه وه لیدلې. بیا وایي چې 1,000 خلک یو ځای اوسېده، یو ځای به روټۍ خوړه، د هر څیز هلته انتظام و. په جلسې کې د مختلفو ملکونو نه وزیران او نور تعلیم یافته خلک شامل وو، او دا د دې خبرې ثبوت دی چې جماعت احمدیه د تعلیم یافته خلکو جماعت دی. بیا وایي چې که زموږ ملک ترقي کولی شي، نو د جماعت احمدیه د خدماتو په وجه کولی شي. زه صرف د بینین خلکو ته نه، بلکې ټول عالم اسلام ته دا وایم چې امن او رواداري د جماعت احمدیه نه زده کوي. زه د جماعت احمدیه د مخالفت د ځینو واقعیاتو نه خبر شوی یم، نو زه د بینین خلکو ته دا وایم چې د دوی مخالفت پرېږدي او د دوی نه اسلام زده کوي. بینین باره کې به هم تاسو زه دا وایم چې ځینې علاقو کې چې احمدیت خط په تیزه ترقي کوي لګیا دي، نو هلته د جومات مخالفت هم ډېر دی. دوی وایي چې د جماعت احمدیه د خلیفه صرف یو خواهش دی چې په دنیا کې د امن قایم شي. بیا وایي چې د جلسې شاملینو څنګه چې خپل خلیفه سره مینه کوله، نو ما ولیده چې خلیفه هم هغوی سره هماغه شان مینه کوي. ما دا خلک لیدل چې دوی د خپل د خلیفه په مینه کې جاړي. څه عجیبه او روحاني نظاره وه چې زه به په خپل ټول ژوند کې چېرې هېر نه کړی شم. نو دا یو تاثر دی. بیا یوه نمیبا بیاس ترویز صاحبه ده چې بورکینا فاسو نه شامله شوې وه. دا د بورکینا فاسو د پرنټ میډیا او د الکترونیک میډیا لپاره د هایر کمیشن اتھارټي مشره ده. 2 ځل د ملک وفاقي وزیر هم پاتې شوې ده. دې نه علاوه په اټلیا او په اسټریا کې تر 14 کالو پورې د بورکینا فاسو سفیر هم پاتې شوې ده. په اقوام متحده کې هم د خپل ملک نمایندګي کړې ده. دوی وایي
چې ما لپاره په دې جلسې کې شاملېدل زما په ژوند کې د خپل نوعیت وړومبی واقعه ده. ما په اقوام متحده کې هم د خپل ملک نمایندګي کړې ده. ولته ما د ډېرو ملکونو نمایندګان لیدلي دي، خو په دې جلسې کې هم د 80 نه زیاتو ملکونو نمایندګان شامل وو، او ټول په یوې لړۍ کې پللي شوي وو، لکه د ملغلرو یو هار ښکارېدو. هېڅوک هم هلته ماته تور، سپین یا انګریز یا فرانسیسي نه ښکارېدو، بلکې هر احمدي مسلمان د رنګ او د نسل د امتیاز نه بغیر راته د خپل خلیفه عاشق ښکاره شو. بیا وایي چې د ټول نه زیات چې کومه خبر نه زه متاثره شوم هغه دا ده چې هر تن د خدای له خاطره یو کمټمنټ سره په دې جلسه کې شامل شوی و. داسې ښکارېده چې ټول میلمانه دي او ټول قربا، سړي، ښځې، مشران، کشران، هر څوک د میزبانۍ لپاره حاضر وو، او د دې مینه صرف د ښودنې لپاره نه وه بلکې د زړه د کومې نه وه. بیا وایي چې ښځې د سړو نه بیخي بېل ځای کې راغونډې لیدل ما لپاره د حیرت خبره وه، او ما دا وګڼل چې لکه دلته هم د ښځو سره د نورو مسلمانانو په شان سلوک کېږي. او چې زه د ښځو سره لږ ساعت پاتې شوم نو زما دا تاثر بدل شو. ما ولیده چې تصویرونه چې چا ویستل هغه هم ښځه وه، په کیمرې هم ښځه وه، هرکلي لپاره هم ښځې ولاړې وې، روټۍ هم ښځو تقسیموله. غرض دا چې هر کار ښځو کولو، او دا رښتیا دي چې د ښځې پرده هېڅکله هم د هغې ازادي نه ختموي. که څوک په دې یقین نه لري نو هغه د احمدیانو کې دا وګوري. بیا وایي چې زه چې د جماعت احمدیه د امام دفتر ته لاړم نو حیرانه شوم چې دومره وړوکی دفتر هم د دنیا محور کېدی شي. بیا وایي چې ماته د سړو په مرکې کې هم د ناستې او هلته بیا د جماعت احمدیه د امام خطاب د اورېدو موقع ترلاسه شوې وه. هغوی به چې راغلل نو ټول خلک به په ډېر سکون او په ډېر ادب ودرېدل، او دا یوه داسې ننداره وه چې زه یې بیانولی نه شم. داسې خو ما چې د یو ملک صدر لپاره هم نه دي لیدلي. بیا وایي چې د دوی د خطاب دوران په زرګونو خلک چې پکې ماشومان، بوډاګان او ځوانان ټول شامل وو، د هغوی دومره په خاموشۍ کېناستل یوه داسې ننداره وه چې معلومېده چې دلته انسانان نه بلکې د انسانانو په شان بوتان ناست دي. دا ټول عزت، احترام او ادب زما د ژوند یوه نوې تجربه وه. بیا د سیرالیون نه د داخلي او د امیګریشن د امور وزیر جیوید داوود صاحب هم شامل شوي وو. هغوی وایي چې د مختلفو شعبو د وزیر په حیث زه د ټولې دنیا سفر کوم او په لویو کانفرنسونو کې شاملیږم، خو تر اوسه ما دومره شانداره کانفرنس چېرته نه و لیدلی. دلته مینه، محبت، ورورولي او روحانیت نمایانه وو. بیا د سیرالیون نه راغلی یو میلمه آنریبل جسټس موسی دمیګو، دا هم د های کورټ چیف جسټس دا میلمنه د سیرالیون نه راغلی وه، او دا د های کورټ چیف جسټس وه. او لکه څنګه چې ما وویل چې دا هم جلسې کې شامله وه. دوی وایي چې د جلسې انتظام په ډېر ښه طریقه شوی و. هرې شعبې چې پکې د میلمستیا، د ترانسپورټ، د سکیورټي او د کمیونیکیشن وغیره شعبې شاملې وې خپل فرایض په ډېر ښه طور پوره کړل. او دا جلسه د مختلفو ثقافتونو او د معاشرو ترمنځ د فاصله کمولو لپاره یو ډېر اهم فورم دی. یو بل سره تعلقاتو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اصول وضع کړی دی چې اسلام کې هر تن د بل تن ورور دی. ټولو مقررینو په بهترین انداز کې تقریرونه وکړل، او په دې وجه ټولې جلسې کې عرفان زموږ د غوږونو نه لرې نه شو. وایي چې د جلسې دوران خلک بېلوسه د یو بل نظارېدل، د میلمستیا خو څه جواب نه و. صرف دا نه چې خدمت کېدو بلکې په واضح طور دا محسوسېدل چې زموږ پر ډېر عزت او په احترام خیال ساتلي کېږي لګیا دي. بیا وایي چې د کار کوونکو ټولو خلکو په مخونو یوه مسکا خوره وه چې ترې د جماعت احمدیه د موټو یعنې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه په صحیح معنو عکاسي کېده. بیا د آیوري کوسټ نه یو میلمه راغلی و، توري علي صاحب. دا د سپریم کورټ جج دی او دی نه مخکې د ثقافت په وزارت کې د کیبنټ ډایرکټر په طور یوه اوږده موده کار کړی دی. مذهب سره ډېره دلچسپي ده، د مذهبي کتابونو د مطالعې شوق لري، هره ورځ د قرآن شریف مطالعه کوي
او د جلسې په ورځو کې چې کوم هوټل کې دوی سار ولته هم دوی هر ورځ باقاعده د سهار لمونځ د نفلونو اهتمام کولو او په جلسهګاه کې به هم پوښتنه کوله چې د لمونځ وخت وشو او که نه، ځکه چې زه نه غواړم چې دلته د په جمع لمونځ روان وي او زه ترې محرومه شم. د جلسې په ابتدایي تقریب کې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منظوم کلام واورول شو، نو د جذباتو د شدت د لاسه د دوی په سترګو کې اوښکې راغلې. وروسته بیا وویل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام کلام نیغ زما زړه ته کوزېدو لګیا و. ما د تقوا دا زړه د ګدازونکي مضمون په وړومبي ځل واورېدو، نو ځان راته محض لا شی ښکاره شو او په دې وجه ما په جذباتو قابو نه کړی شو. د جلسې په اختتام په درېیمه ورځ دوی وویل چې دا 3 ورځې خو زه د مادي دنیا نه بیخي پرېکړه شوی وم او یوې بلې دنیا او یوې بلې روحاني دنیا کې وم او هلته هر طرف ته صرف سرور خور و. د دنیا د کارونو کلیتاً آزاد وم. اوس چې جلسه ختمه شوه نو دې دنیا ته واپس راغلم او خپلو خپلوانو ته به اوس فون کوم. نو دا حال د اغیارو وي، د روحاني ماحول د اثر وي. وایي چې زمونږ ډېر ښه خیال وساتلی شو. د شکریې لپاره وی الفاظ نه لرو. د کانګو نه یو ملګری چې د پخواني صدر مشیر او اوس د CRSE یعنې کومه چې د هغوی پارټي ده د هغې مشر دی او راتلونکي ټاکنو کې دوی صدارتي امیدوار هم دي. دوی د جلسې په 2مه ورځ یوې ورځې له راغلي وو او د ماښام چې کوم د تبشیر روټۍ وي هغې کې هم شامل شوي وو. هغه وخت لږ ساعت له ما سره هم ملاو شوي وو. وایي چې یوې مودې لپاره خو زه د جماعت احمدیه نه خبر نه وم. نو بیا یې په خپله دا مو وویل چې جلسې کې مې بعضې نظارې په خپلو سترګو ولیدې او بیا چې کوم زما تقریرونه وو هغه یې مو واورېده. نو ویل یې چې دلته راتلو نه مخکې ما ستاسو مخالفین هم لیدلي دي او لوستي مې هم دي او نن زه دا خبره صفا کولی شم چې کومه خبرې ما دلته ولیدې او واورېدې او ستاسو خلیفه مې ولیدو، نو دا خبره په ما واضحه شوه چې نن ستاسو په مخالفینو کې هیڅ حقیقت نشته او د هغوی په مقابله کې چې کومې لارې او کوم اصولونه ستاسو خلیفه بیانوي، نو اوس د دنیا لیډرانو سره دې نه بغیر بله هیڅ لاره نشته چې ستاسو د خلیفه پناه کې دې راشي. کله چې دوی حدیقة المهدي ته راغلل نو هلته خو چې هسې انسان را درنه کېږي نو یو عجیبه ننداره وي ځکه چې پوره یو ښار آباد وي په څنګل کې. نو دوی پوښتنه وکړه چې تاسو ټول انګلستان په بیه اخیستی دی؟ بیا ویل چې کم نه کم 3,000 خلک خو به دلته کار کوي لګیا دي او چې دوی ته وویلی شو چې دا ټول په رضاکارانه طور خدمت کوي لګیا دي، نو ویې ویل چې دا خو ډېره د حیرانتیا او زما د سوچ نه موچته خبره ده. بیا ویل چې په دومره لویه مجمع کې یو پریسولا ماته نه ښکاري او د جلسې دوران هغوی بیا ځینې کارکوونانو سره هم خبرې وکړو چې خبر شو چې په هغوی کې ځینې لوی لوی عهدې لري بیا هم داسې واړه واړه کارونه کوي لګیا دي او په ځمکه وده کېږي. نو ویل یې چې دومره نظم و ضبط او د اطاعت دا معیار ما په ژوند کې مخکې چېرې نه دی لیدلی. ستاسو جومات ته هېڅوک هم نشي ګټلی. بیا د 2مې ورځې د خطاب باره کې هغوی ویل چې دا ستاسو خطاب چې کوم وو نو کومه خبره ما د ټولو نه زیاته محسوسه کړله او د اظهار نه بغیر نشم پاتې کېدی هغه دا چې زه د دنیا لویو سیاستدانانو سره ملاو شوی یم او په لویو جلسو کې مې شرکت کړی دی. کاش که موږ سیاسي لیډران هم ښه په ایماندارۍ هر کال د خپلو کړیو کارونو داسې تفصیل ولس ته وړاندې کولی نو په حکومت او په ولس کې به لوی بدلون راغلی و یا لوی بدلون راتلی شي. خو داسې اسان کار نه دی. 2 غنټو پورې داسې په آرام او په سکون او په اطمینان ودرېدل او هره خبره واقعاتو او اعدادو شمارو سره وړاندې کول یو ډېر لوی کار دی. بیا ویل چې ما نن د 10,000 نه زیات خلکو په موجودګۍ کې ستاسو د خلیفه خطاب واورېد او دې دوران مجال شته چې یو تن هم څه قسمه خبرې کړې وي. ویلې چې عجیبه خبره ده چې ما ولیدل چې د تقریر دوران به چې کله ستاسو خلیفه یو څو لمحو له ودرېدو نو داسې به ښکارېدل چې لکه په ټولې مارکۍ کې یو انسان هم نشته، دومره خاموشي به وه. وایي چې ځینې وخت به ما سر اوچت کړو او د کتو کوشش به مې کولو چې کېدای شي که څوک خبرې کوي لګیا وي خو یو تن به هم ماته په خبرو نه ښکارېدو. د ټولو نظرونه به په ډایس وو.
بیا ویل چې دا نظریات به زه ټول عمر نشم هېرولی. داسې نظم و ضبط او د اطاعت معیار ما مخکې چېرته نه دی لیدلی او نه مې اورېدلی دی. د بلجیم نه د افریقې یو ملګری من طیب ابراهیم صاحب چې یوې اوږدې مودې راسې هملته اوسېږي لګیا دي په جلسې کې شامل شوي وو چې ما سره د هغوی تعلق د MTA په وسیله شوی وو او پروګرامونو کې هغوی شرکت هم کړی وو. د یورپ مېلمنو لپاره د روټه انتظام په بیله مارکې کې شوی وو، خو له دې نه باوجود به هم دوی روټه خوړوله جنرال مارکې ته راتلل. علمي بیعت او د نورو خطاباتو نه دوی ډېر متاثره شوي وو. بیعت کې شاملېدو نه پس د خدای پاک په فضل په جومات کې داخل شول. بلجیم نه یو بل ملګری ثاني نوو هم جلسې کې شامل شوي وو. دوی په بلجیم کې موجود د نایجر کمیونټي ممبر دي. د دې کمیونټي خپل سنټر دی. دوی خپل یو نماینده را لېږلی و ځکه چې د دوی د کمیونټي خلک احمدیت طرف ته را روان دي او احمدیت قبلې لګیا دي. د جرمني د جلسې سالانه په موقع هم د دې دوی خلکو بیعت کړی و. برسلز کې موجود د دوی سنټر کې اوس د ممبرانو شمېر کمیږي لګیا دی او په جومات کې دا خلک شاملېږي لګیا دي. د خدای پاک په فضل د خلک په جومات کې شاملېږي لګیا دي. نو د دې کمیونټي چې کومه انتظامیه د هغې دوی د خپل نماینده په طور دلته را لېږلي وو چې دوی دلته راشي او ودې ګوري چې دا څنګه جومات دی او څه وجه ده چې خلک مونږ پرېږدي او دوی سره شاملېږي لګیا دي. نو دوی چې جلسه کې شامل شو نو په ذهن کې دا خبره د ځان سره راوړې وه چې د جومات احمدیه غلطۍ او خامۍ به لټئ چې واپس لاړ شي نو خلکو ته به بیا ویلی شي چې تاسو کوم جومات کې شامل شوي یئ د هغې فلانی عقیده غلطه ده او فلانی خامۍ پکې موجودې دي. دوی د جلسې ټوله کاروایي اورېدلې وه. روزانه ماښام به په مختلفو موضوعاتو خبرې اترې کولې. په دې ډېره تسلي شوې وه او لږ ساعت لپاره ما سره خبرې شوې. دوی ویل چې ما ته په پوره جلسه کې هېڅ غیر اسلامي خبره ښکاره نه شوه او بیا یې دا هم ویل چې ستاسو د خطاباتو په ما ډېر اثر شوی دی. زه جلسې کې په شاملېدو ډېر خوشحاله یم. ستاسو جلسه یو غیر معمولي تقریب دی. زه د ټولو کارکنانو او د خدمت کوونکو د اخلاص او د مینې نه ډېر متاثره شوم. د تاجکستان د جومات صدر عزت امان صاحب له سخت کار په جلسې کې د شمولیت توفیق حاصل شو. نه دوی جوړې مخکې راغلي دي. بهرحال دوی وایي چې د جلسې سالانه باره کې به زه عرض وکړم چې څه ما ولید هغه په الفاظو کې اډو بیانېدی نه شي. که څرنګه د جلسه سالانه تصویرکشي په الفاظو کې کیدی شي نو دې لپاره صرف دا الفاظ زما ذهن ته راځي چې یوه رښتینې معجزه، بل یو لفظ یا الفاظ زما ذهن ته نه راځي. په جلسې کې د شامل شویو احبابو زړونه د وخت د خلیفه او د مسیح موعود علیه السلام د محبت نه ډک دي او هم د دې محبت په وجه دوی لګیا دي شپه ورځ د جومات خدمت کوي. د جلسې سالانه د یو څو ورځو کې ماته د جلسې په انتظاماتو کې هیڅ څه کم ښکاره نه شو. د ټولو انتظاماتو معیار ډېر اوچت و. بیا وایي چې زه یقین لرم چې په زرګونو خلکو به دا جلسه سالانه کتو او په دې کې بیان شوې خبرې اورېدو نه پس په ځان کې به یوه پاکه تبدیلي پیدا کړې وي. خدای دې وکړي چې همداسې شوې وي. د تاتارستان یوې احمدي ښځې له هم په جلسې کې د شمولیت توفیق ترلاسه شو. دوی وایي چې په جلسې سالانه کې د شاملېدو په وجه زما زړه د شکر د جذباتو نه ډک دی. جلسې کې د شمولیت توفیق په ترلاسه کولو زه ټوله نه مخکې د خدای پاک شکر کوم او د هغې نه پس د خلیفه شکر کوم. د هغو ټولو خلکو شکرګزاره یم چاته چې د جلسې سالانه په انتظاماتو کې شپه ورځ بغیر د څه ستومانۍ نه د محنت توفیق حاصل شو. په ما دې خبرې یو ژور اثر کړی دی چې څنګه د ټولې دنیا نه راغلي خلک یو بل سره د مینې او د مهمان نوازۍ د جذباتو نه ډک داسې ملاویږي چې په مخونه یې مسکا خوروي. ما ته په جلسې کې د شاملېدو توفیق په وړومبي ځل ترلاسه شو. دې نه مخکې د خدای پاک په فضل د MTA په ذریعه به د جلسې د کاروایۍ نه مستفیده کېدم. د جلسې ماحول ته راتلو نه پس ما دا خبره په ډېر شدت محسوسوله چې زه
یوې روحاني دنیا ته راغلی یم چې د مینې د امن او د ښېګړې دنیا ده. دوی وایي چې دا خبره ما په ډېره ژوره محسوسوله چې زه خپل یو لوی متحد خاندان کې یم چېرته چې د یو خدای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی د رښتوني عاشق حضرت مرزا غلام احمد علیه السلام مینه په زړونو راج کوي، چېرته چې د جومات خلک یو بل لپاره د محبت او د شفقت او د عزت جذبات لري. زه ډېره خوشقسمته یم چې احمدیه مسلم جومات سره تعلق لرم. ما د جلسې سالانه اثر دومره ژور دی چې ما دا فیصله کړې ده چې بل کال به زه خپل ټول بچي او مور به هم د ځان سره جلسې ته راولم انشاءالله. ترکمنستان نه یو ملګری شامل شوي وو. دوی وایي چې په جلسې سالانه کې شاملېدل زموږ خوشنصیبي وه، د خدای پاک فضل وو. موږ د جلسې نه تر دې حده مستفید شوي یو چې د خط په الفاظو کې د دې جذباتو بیانول ممکنه نه ده. په مختصرو لفظونو کې دا ویل کېدی شي چې د جلسې د اسلام باره کې زموږ علم تازه کو، موږ کې د خدای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد زیات کو او د خپل ورونو خویندو سره چې د مینې کم تعلیم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له راکړی دی نو د هغې مطابق دی کې هم موږ زیات کو. د یو احمدي مسلمان په تور زموږ ایمانی بنیادونه د مخکې نه زیات مضبوطه کړل او داسې موږ کې د برداشت ماده زیاته کړله. نو دا نوې احمدیان چې کم دي دوی داسې په ایمان او په اخلاص په طریقې کې لګیا دي. د چیلي نه یو زلمی ملګری کافل تورس صاحب په جلسې کې شامل شوی وو، په وړومبي ځل دوی راغلی وو. دوی ویل چې د انګلستان په جلسې سالانه کې شاملېدل ما لپاره د روحاني مسرت او د خوشحالۍ باعث وو. زما والد صاحب مصري مسلمان و او زما مور د چیلي وه. زما والد صاحب چې کوم اسلام ماته زما په وړوکوالي کې خیال و هغه مانه هېر شوی و او زه بیخي مایوسه وم. د ډېرو نسلونو نه دا خاندان په چیلي کې آباد دی. وایي چې په چیلي کې احمدي مبلغ پامفلیټونه تقسیمول نو زما ورسره ملاقات وشو. مبلغ د احمدیت یعنې د حقیقي اسلام تعلیم سره زه متعارف کړم او ما بیعت وکړو. اوس د انګلستان په جلسې کې شمولیت زما لپاره د ایمان د زیاتېدو باعث شو. زه اوس ځان حقیقي مسلمان ګڼم او سره د دې جذبې واپس روان یم چې په خپل ملک کې به د احمدیت تبلیغ کوم. پاناما نه یو نوموبای دانته انستو صاحب راغلی و. دا د انګلستان په جلسې کې د پاناما وړومبی نمایندګي وه. دوی وایي چې ما د جلسې نه ډېر څه زده کړه. په دې جلسې کې په شمولیت زما ایمان زیات شو. کومه ورورولي چې ما دلته ولیده هغه ما په اسلام کې نور هېچېرته نه دی لیدلی. دلته په راتلو زه ډېر مطمئن شوی یم او زړه ته مې تسلي ده. زه په دې خبره فخر کوم چې خدای پاک ما له د احمدیت د قبلولو سعادت عطا کړی دی. د جلسې دوران ما ته د مختلفو ملکونو د مختلفو قومونو خلکو سره د ملاقات موقع ترلاسه شوه او د هغوی ایمان افروزه واقعیت چې مې واورېده نو ایمان مې نور هم زیات شو او زه د دې خبرې لوس کوم چې خپل ملک پاناما کې به دعوت الله کوم او کوشش به کوم چې خلک احمدیان شي. جلسې کې یو لوی شمېر د خلکو شامل وو. وایي چې خلک خو بې شمېره وو خو داسې ښکارېده چې زړه د ټولو یو درزېږي. جسمونه خو دې زره دي خو زړه یې یو دی. د ګوټمالا نه د قومي پارلمان یو ممبر سر پیولیس صاحب شامل شوی وو. دوی عیسائی دي. دوی ویل چې زه د جماعت احمدیه د اوچت اخلاقي قدرونو نه د هغوی یو بل سره د مینې او ورورولۍ او یو والي سره د هغوی د ایمان مضبوطه جذبې نه ډېر متاثره شوی یم. داسې مینه او محبت ما هېچېرته هم نه دی لیدلی. جماعتي تنظیم د ستاینې وړ دی. ډېره شانداره مثالي جلسه وه. هر انتظام نه زه ډېر متاثره شوم. د اسلام کوم ښایسته تصویر چې جماعت احمدیه وړاندې کوي هغه د نورو نه بیخي مختلفه دی. په جلسې کې د مختلفو ملکونو متفرق اقوام موجود وو خو داسې راته محسوسه شوه چې د هغوی زړه یو دی یا یو ځای درزېږي. زه ځان خوشقسمته ګڼم چې ماته په جلسې کې د شاملېدو موقع ترلاسه شو. د جاپان نه یوه مېرمنه میناساقي هیرو صاحب تشریف راوړی و. دوی پی ایچ ډي کړې ده او د جاپان په یوې یونیورسټۍ کې پروفیسره ده او د جاپانیانو علاوه ورله انګریزي او عربي ورزي مسلمانه نه ده. دوی ویل
چې جلسې کې په شاملېدو ډېر خوشاله یم او د عربو احمدیانو سره په ملاوېدو د جلسې ماحول نه هم ډېره متاثره شوې یم. وایي چې د سونامي په وجه په جاپان کې چې کومه تبعی راغلې وه هغې کې جماعت احمدیه د مذهب او د نسل نه بالا د انسانیت بې انتها خدمت کړی دی. د جماعت په عقیده او په عمل کې هیڅ فرق نشته، څه چې وایي هماغه کوي. د ګیاننا د پارلمان یو ممبر منظور نادر صاحب په جلسه کې شامل وو. دوی ډېرې مودې راځي د پارلمان رکنیت لري. د لیبر وزیر هم پاتې شوی دی، د انډسټري اکاونټس وزیر هم پاتې شوی دی او اوس د ګیانا د صدر سیاسي مشیر عهده لري. دوی وایي چې زه د جلسه سالانه د انتظاماتو نه ډېر متاثره شوم. دوی 3 ورځې شامل شوي وو او په 2مه ورځ چې کوم ریپورټ اورولی کېږي د جماعت د ترقیاتو، نو وایي چې په دې کال کې د جماعت احمدیه د ترقۍ او د خدای پاک د نصرتو د تایید واقعاتو نه ډېر متاثره شوم. د بیلجیم نه یوه غیر احمدي مېلمنه مس ایلې انې ماریا جلسې له راغلې وه. د آی ټي کنسلټنټ ده او وایي چې د مقامي جومات د یو ممبر په ذریعه دوی ته د جومات تعارف حاصل شوی و. باقي معلومات بیا د جومات د ویب سایټ نه حاصل کړل. د دوی د دلچسپۍ په وجه د بیلجیم جومات دوی له د انګلستان جلسه سالنه کې د شمولیت بلنه ورکړې وه. دوی دلته راغله. وایي چې د جلسې دوران ټول پروګرامونه ما وکتل، ډېر ښه شرکت یې پکې وکړو او دغه شان د یورپ احمدیانو ښځو سره دا په ښه طریقه یو ځای شوه. د دې رهایش په جامع احمدیه کې وو. یو ورځ دلته د تهجد لمونځ چې کېدو نو دا یوازې پریشانه ناسته وه، لمونځ ورله نه ورتلو. نو تپوس ترې وکړی شو چې تاسو لمونځ کول غواړئ؟ نو جواب ورته ورکړو چې او زه لمونځ کول غواړم. نو بیا یو نومبایي ورته د اودس چلندام او د لمونځ طریقه وښله. بیا دام لمونځ ته ودرېده. په لومړۍ ورځ دې جینز او شرټ اغوستی و. چې په جلسهګاه کې د ښځو لباس وکتو نو ډېر اثر پوه شو. د بیلجیم د مبلغ اهلیې ته ویل چې زم همداسې جامې په تن کول غواړم. نو بیا دوی د جلسهګاه د بازار نه زنانه جامې واخیستې او هغه یې په تن کې. زما تقریرونه اورېدونه پلس وایي چې د حقیقي اسلام او د متقي د صفاتو باره کې چې کومې خطبې یا تقریرونه دوی وکړه نو د هغوی په ما ژور اثر شوی دی. دا خطبې اورېدونه پس ما دا فیصله کړې ده چې زه مسلمانېدل غواړم. نو دا بیا په عالمي بیعت کې شامله شوه او بیعت یې وکړو او جومات کې داخله شوه. ما سره ملاوه شوی وه. د خدای په فضل ډېر د ستر جامې په تن وې. نو دا جلسه په خپلو او په پردو په ټولو د روحاني ماحول اثر غورځوي. د یو سید فطرت لپاره دې نه علاوه بله هیڅ لاره نه وي چې د اسلام د خوبو معترف شي او قبول یې کړي. خو زموږ مخالفین چې د نورو نه د اغیارو نه مخکې چا لپاره چې دا حکم و چې امام مهدي له به ورشي او زما سلام به ورته وایي، دې لپاره که درته د واورې د غرونو نه تېرېدل در پېښ شي نو هغو غرونو نه هم تېر شئ او هغه ته زما سلام ووایئ. نو هغوی په دې خبره پوه نه شو. نو خدای پاک دې هغوی له هم عقل ورکړي. بیا دا موږ ګورو چې د مېلمنو چې کوم اکثریت و، په خاص ډول چې کوم غیر احمدیان مېلمانه وو، هغوی چې ماشومان، زلمي او بوډاګان او ښځې چې په مېلمستیا کې مصروف ولیدل نو د دې د هغو په زړونو ډېر ژور اثر وکړو. نو د دې د هغوی په زړونو ډېر ژور اثر وشو او د دې ذکر تقریبا ټولو همیشه کړی دی. نو دا د خدمت کومه جذبه چې د جماعت احمدیه خلکو کې ده، دا هم یو خاموشه تبلیغ دی. یو ماشوم دی هغه اوبه چې په چا وڅکولې او مخکې لاړو، نو کوم اثر چې هغه په یو زړه کې قایم کو نو هغه زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو ته راوړو. همدغه شان یو زلمی دی چې په چاروټی خوري یا که څوک د کار پارکینګ په ځای کې دی او د خوشخلقۍ مظاهره کوي، پارکینګ کوي،
कर रही हैं तो बड़ी खुश अखलाकी से कर रही हैं جنکۍ هلکان که سکینینګ کوي او که چیکینګ نو ښه په خوش اخلاقۍ کوي. जैसे जिक्र भी हुआ है वाकयात में हर शोबे में لجنه خپل انتظامات لکه څنګه چې ذکر وشو په واقعاتو کې په هر شعبه کې کړی وو او ډېر ښه انتظامات یې کړي وو. अपनों को اسانه رسولو کې مصروف وو. نو په دې خبرو که یو طرف ته सब कारकुनान के लिए गैरों को इस्लाम और अहमदियत की हकीकत ټولو کارکونانو ته د خپلو دعاګانې ترلاسه کېږي، نو بل طرف ته پردي هم د اسلام او د احمدیت د حقیقت نه خبرېږي او هغوی और कारकुनान का मैं भी शुक्रिया अदा پرې د دې जिन्होंने د خپلې تعلیم खास तौर ګروېده کېږي. पर गुज़श्ता सालों की निस्बत نو زه د هغو ټولو کارکونانو او د کارکونانو مننه کوم چې خپل په خاص طور د تیرو کلونو په مقابله کې نسبتاً په زیات ښه رنګ کې او د خوش اخلاقۍ مظاهرې سره خپل فرایض پوره کړي دي. इसमें इस साल د خلکو نه کم تاثرات چې ماته رارسي لګیا دي، نو د پارکینګ شعبې باره کې دې کال ډېر ښه تاثرات دي. से हाल पूछते थे خو دا مو به پارکینګ کولو، په خوش اخلاقۍ به د حال تپوس کولو، د تکلیف لپاره به بخښنه غوښته، د ګرمۍ په وجه به د اوبو تپوس هم کولو. یو لیکونکي لیکلي دي چې ما څوک پېژنده نه، خو دا اخلاق چې مې ولیده तो बस यही نو د سفر نیمه ستوماني مې ختمه شوه. अखलाक का मुजाहरा نوم دا د یو احمدي امتیازي خصوصیت دی ताला इन आला او موږ ټولو ته همداسې तौफीक भी अता फरमाए د اعلی اخلاقو څرګندونه کول پکار ده. خدای پاک دې دا اخلاق همیشه د قائم ساتلو توفیق دې موږ عطا کړي. इस मरतबा बहुत अच्छा मयार रहा है همدغه شان د تبشیر د مهمان نوازۍ معیار هم دې ځل ډېر ښه و. इन नौ और वाकफात नौ ने د جامع طلبه واقفین نو او واقفات نو ډېر ښه کار کړی دی. कारकुनों को अपना ये जायजा लेते रहना هر مېلمه د هغوی تعریف کوي है او هر کارکون له پکار ده چې خپله جایزه د پخپله واخلي چې که څه کمی چېرته شته نو بل کال هغه څنګه سمېدی شي. का भी बड़ा वफद आया था इस दफा तो अभी इससे 110 से ऊपर आदमी بیا د عربو نه د مېلمنو یو لوی وخت अमूमी इंसान भी دې ځل راغلی و पिछले साल से چې د پاسه 110 تنه وو. د هغوی عمومي انتظام هم د تېر کال نه ډېر ښه و. नायब सेक्रेटरी तबलीग د انګلستان साल इंचार्ज थे د عرب ډیسک او د هغوی نایب سکرټري تبلیغ د دې کال जजादे انچارج وو. هغوی ماشاءالله ډېر ښه کار کړی دی. هغوی هم او د هغوی ټیم هم خدای پاک د هغوی له جزا ورکړي. تېر کال هم دوی وو خو دومره ښه انتظام نه و څومره چې سږ کال و. देते हुए जो चीज उनको मुतासर करती है بیا چې مېلمانه کم عمومي تاثرات ورکوي چې کم څه هغوی मेहमान ډېر متاثره کړي دي. ډېر خلک د غنمتیانو نه का बड़ा जिक्र करते हैं چې ما سره ملاو شو نو هغوی د تصویري نمایش ډېر ذکر کوي. और इससे په عمومي طور احمدیانو کې هم د هغې فیډبیک ډېر ښه دی. हमारी دې نه دلته احمدیانو ته او غیر احمدیانو ته هم زموږ د تاریخ باره کې معلومه شوه او دې نه هغوی متاثره هم شول. गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी हुई है د لنګرخانې په انتظام کې هم د تېر کال مقابله کې بهتري راغلی ده. सालन भी روټۍ هم په عمومي طور د خلکو خوښه شوې ده. همدغه شان سالن هم खूब एतराज़ किया है خو یو تن داسې دی چې په روټۍ ډېر اعتراض کړی دی چې بوی ترې راتلو باسي و او دا هغه چل मैंने وکړي. तो जिन लोगों से पूछा भी है या लोग मुझे लिख रहे हैं खुद ही بهرحال ما خو چې چا نه هم تپوس کړی دی او په خپله هم خلک ماته لیکي لګیا دي. सकता है ما په خپله هم په مختلفو وختونو کې په خپله روټۍ کتلې ده. ما ته خو باسي نه ده ښکاره شوې. کېدای شي چې په دوی چا باسي خورولې وي. मैं जानता हूँ خو دا تن چا چې ماته دا لیکلي دي دا زه پېژنم. अच्छा भी नहीं लगता د ده د خپل ځان نه بغیر د بل چا کار نه خوښېږي. हर एक का काम ये गैर मायारी समझते हैं और इनका ये फिक्रा लिखा हुआ भी د خپل ځان نه بغیر د بل چا کار د ده نه خوښېږي او د هر چا کار ورته غیر معیاري ښکاري. او یوه فقره یې داسې لیکلې وه چې د دې خبرې ګواهي ورکولی. لیکلي وو چې جرمني کې ما یو ځل په باورچیخانې کې ډیوټي ورکوله نو خلیفة المسیح رابع رحمه الله راته دا ویلي وو چې ته چې دلته باورچیخانې کې یې نو زه هېڅ فکر نه لرم که زه خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی دا ویلي وو اوس پته نشته چې ویلي وو او که نه خو که ویلي وو نو که د ده دا خودنمایي او دا خبرې اورېدلې وې نو ضرور به دا ویلي وو چې اوس زه خپل الفاظ واپس اخلم. دا خودنمایي خودپسندي او د ځان د تعریف او په نورو د اعتراض چې کوم عادت دی زموږ هر تن ته د دې د اصلاح کوشش کول پکار دی. मखसूस हैं
د جماعت احمدیه کارونه یو تن سره مخصوص نه دي او نه په یو تن د دې ونثار کېدی شي. همدا د جماعت خوبي ده او د دې ستاینه اغیارو کړې ده چې د یو ټیم په تور کار شوی دی. دوی واړه ټول یو ځای کار کوي او ډېر د اعلی معیار کارونه روان دي. اوس خو د خدای پاک په فضل دلته انګلستان کې هم داسې په سلګونو او په زرګونو مخلصه کارکنان شته. خدای پاک مهیا کړي دي چې که یو لري کو نو لس نوې کارکوونکي را پیدا شي او هغوی خودنمایي نه کوي بلکې عاجزي ښیي او د خدای پاک ویره لري. نو بهرحال زما خو داسې خلک پکار دي چې داسې په عاجزۍ کار کوي او همداسې کارکنانو لپاره زه دعا کوم. د ځینو ډیوټي ورکوونکو باره کې دا شکایت راغلی دی او دا نه چې خو دې خو نه راغلی دی بلکې په خپله خو د ملا احمدیه داسې محسوس کړی ده چې ځینې خلک چې د سکیورټي ډیوټي کوله هغوی بعضې وخت په بعضو خلکو ډېره سختي کړې ده. مثلا یو هلک و هغه بې وجې سختۍ سره په زوره چې شاته کو نو هغه خوږ شوی و یا د هغه په خېټه چې لاس ولګېدلو په دې هغه ته تکلیف شوی و. نو څوک چې ډیوټي ورکوي نو پکار ده چې هغوی د هوش نه کار واخلي. په خاص طور څوک چې د سکیورټي ډیوټي ورکوي پکار ده چې هغوی ته نظر لري او اعصاب په قابو کې وي. دې نه بغیر د سکیورټي ډیوټي نشي ورکړی کېدی. نو بل کال لپاره خو د ملا احمدیه دی دا پوره کال دا سروې وکړي چې په ټول ملک کم داسې هلکان دي چې مضبوط اعصاب لري او هوش او حواس هم خپل قایم ساتي چې که څه هنګامي صورت وي نو هغې کې به هم بیا هغوی پکار شي او بل کال دی هم داسې خلک ډیوټي لپاره واخیستل شي. یو بل اعتراض ما له دا را رسېدلی دی او شاید چې تر ډېره حده سم هم دی چې د سړو د لجنا مارکې ترمنځ د MTA مارکې وه چېرته چې د دفترونو د ټرانسمیشن وغیره انتظام و نو د هغې په وجه که هنګامي حالت کې وتل پېښ شوی وي نو تکلیف جوړېدی شو. نو ځکه د جلسهګاه دواړو اړخونو ته لارې ازادې پکارې دي. دا کوم اعتراض چې دوی لیکلی دی د دې نه علاوه یوه فایده چې کوم هغوی نه ده په ګوته کړې خو زما خیال دا چې د ګرمۍ په وجه ځینې وخت که ورونه پرانیستی شي نو هوا به ښه راځي نو ځکه د MTA مارکې د دې ځای نه مخکې یا وروستو چېرته جوړېدی شي. جرمني نه یوه مېرمنه راغلی وه د جلسې انتظامیې ته به د هغې خبره مو کوم. هغې ویلې چې انتظام ډېر سم و صفایي هم سمه وه ټایلټونه وغیره ډېر ښه وو خو هلته د لوټو په ځای جګونه ایښودلی شوي وو. نو هغه وایي چې زه انتظام کولی شم چې یا د جرمني نه لوټې درولېږم یا بل چېرته نه به یې راوغواړم. دوی د بېشکه د انتظام وکړي او زما خیال دی چې انګلستان والا به د هغوی دا پیشکش قبول هم کړي. همدغه شان د پیپر ټاول او د لویو ډسټبینونو انتظام هم په آزاد پکار دی. یو شکایت دا و چې جلسه ختمېدو سره سمدستي په غسلخانو کې اوبه هم ختمې شوې وې. د جلسې انتظامیه دې بل ځل دې خبرې طرف ته پام ساتي. بهرحال دا یو څو وړې خبرې وې. دې نه علاوه په مجموعي طور د جلسې انتظامات او د تقریرونو معیار لکه څنګه چې مېلمنو ذکر هم وکړو او عمومي ماحول هم ډېر ښه و. کوم خلک چې هر کال جلسې کې شاملېږي هغوی هم د دې خبرې اظهار کړی دی چې د پخوا په مقابله کې دې ځل معیار اوچت و او ټول کارکنان او انتظامیه بهرحال د شکریې مستحقه دي. خدای پاک د ټولو له جزا ورکړي. د پاکستان احمدیانو لپاره هم دعا وکړئ. سبا 9 سپتمبر دی او زموږ مخالفین دا ورځ ډېر په جوش لمانځي. په دې ورځ دوی زموږ خلاف چې یو ځای شوي وو نو یو خو دوی د حدیث خبره پوره کړه. بهرحال دا چې سم وو د هغوی خپل فعل وو او داسې جماعت احمدیه د نورو فرقو نه بیله شوه. دوی په خپله بیله کړه. نو دا ورځ دوی ډېر په جوش لمانځي
इंतहाई बेहुदा جلسې کوي جلوسونه وباسي दीनी का मुजाहिरा किया जाता है جماعت احمدیه ته کنځلې کوي د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف ډېر بېهوده درید دهني کیږي او دا هر څه د ختم نبوت په نامه روان وي अपने इन मजमूम मकासद को हासिल करने की कोशिश के लिए دې ځل دا وی اراده ده چې د خپل د مضموم مقاصدو د تکمیل کوشش لپاره به دوی پوره هفته یا شته مانځي انسانیت اور رحمت للعالمین کم خلک چې د خدای پاک د حبیب د انسانیت د محسن मकासद के लिए او رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم जल्द इनकी पकड़ के भी सामान पैदा फरमाए इस हफ्ते में कराची में फिर 2 शहादतें हुई د بدنامۍ سبب جوړیږي هغوی خپل مقاصدو د غلطو مقاصدو لپاره بدنامي نو خدای پاک به د هغوی د زر رانیولو سامان هم پیدا کړي د هفته کې هم په کراچۍ کې بیا 2 شهادتونه شوي دي ان لله و انا الیه راجعون دم دعا کوي چې خدای پاک د پاکستان کې احمدیان لپاره زر د ازادۍ او د سہولت سامان پیدا کړي نن یو جنازه حاضر هم ده د دې زی غانا نظم د یو مشر راغله د هغوی جنازه जनाजा पढ़ाऊंगा अब आप د هغوی جنازه به هم کوو او سره به د دوه شهیدانو جنازه هم کېږي یوه جنازه چونکې حاضره ده نو زه به بهر لاړ شم او د جنازې امامت به کوم او ملګري به هم دلته خپل صفونه سم کړي او ما پسې به د هغوی جنازه وکړو है د غانا زموږ د ملګري د مشر چې وفات شوي دي د دوی نامه उम्र में इनकी वफात हुई آدم بن یوسف صاحب و او دوی ته د سرطان بیماری و 27 साल की उम्र में इन्होंने बैत की थी په 3 ستمبر د 4 کال په عمر کې وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون आपने घाना के په کال 1955 کې چې کله دوی د 20 کاله وو نو دوی بیعت کړی وو د بیعت کول نه پس خپل نوکری پرېښوده او تبلیغ شروع کړ دوی د غانا ټولو علاقو کې تبلیغ کړی دی او په اکثرو ځایونو کې جماعتونه جوړ کړي دي वहाँ घाना में د زړو جماعتونو په فعال کولو کې هم دوی خصوصي کردار لوبولی دی په سلګونو خلک د دوی په تبلیغ آمدید قبول کړی دی और خصوصي طور پر په سلګونو خلکو د دوی په تبلیغ آمدید قبول کړی دی د تبلیغ لپاره د دوی شوق د لاسه په غانا کې د دوی نوم یوسف پریچر مشهور دی روم په کال 2003 کې انګلستان ته راغلی وو دلته هم خپل تبلیغي سرګرمۍ جاري ساتلې وې د خپل ریجن سیکریټري تبلیغ وو او په 2001 کې ورته د سعادت هم ترلاسه شوی وو په کال 2015 کې ورته د قادیان په جلسې کې د شاملېدو توفیق حاصل شوی وو उनके पसमानगान में 2 बीवियां ډېر نیک صالح د موز او د روژې پابند او مخلص انسان وو خلافت سره جوړ د مینې تعلق وو مرحوم موسیم وو په غمزپلیو کې 2 ښځې او 10 لوڼه یادګار پرېښودې خدای پاک د دوی وبخښي او د دوی په نسلونو کې د هم احمدیت همیشه قایم وي शहीद डॉक्टर सैयद ताहिर अहमद साहब एवं डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद साहब लांडी कराची हैं کوم چې شهیدان دي शहादत نو هغوی کې یو شهید ډاکټر سید طاهر احمد صاحب ابن ډاکټر سید منظور احمد صاحب دی چې لانډای کې اوسېده बैठे हुए थे کراچۍ کې د دوی شهادت په 11 اگست شوی دی په 11 اگست دوی په خپل کلینیک کې ناست وو مریضان یې کته چې په دې کې 2 سړي او 2 ښځې د مریضانو په صورت کې راغلل डॉक्टर او په دې سړو کې یو سړي په هغوی فایرینګ وکړو साहब की अलिया ने गोलियों की आवाज सुनी ډاکټر صاحب شپږ ډزې لګېدلې وو क्योंकि कराची में तो हर वक्त फायरिंग होती د ډاکټر صاحب اهلیه چې د ډزو आवाज واورېدو की आवाज सुनकर बाहर निकले نو هغه داسې پوه شو لکه چې دا د هر ورځ په شان فایرینګ شوی دی ځکه چې د کراچۍ کې خو هر ورځ فایرینګ کیږي तरफ आए तो देखा कि خو डॉक्टर साहब खून में लथपथ د دوی یو ګاونډي د فایرینګ په आवाज چې بهر ووتو نو ویل دي چې څلور کسان د کلینیک نه تختی لګیا دي هغوی فورا د کلینیک طرف ته راغلل نو هلته وکتل چې ډاکټر صاحب په وینو کې لوند خشت په ځمکه नफूज आपके दादा मुकरम हकीम फजल پرېوتې ये हुआ था जिन्हें तकलीफ پرېوتې دي هغوی فورا ډاکټر صاحب یو ګاډي ته واچول هغوی هسپتال ته بوتل خو ډاکټر صاحب هم په لاره کې جامع شهادت نوش کړو ان لله و انا الیه راجعون د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغوی د نیکه مکرم حکیم فضل الله صاحب په ذریعه شوی وو چاته چې حضرت इंटर तक तालीम हासिल چاته چې د حضرت خلیفه المسیح ثانی په دور کې بیت نه پس په جمعات کې د داخلېدو سعادت ترلاسه شوی وو د دوی د نیکه
د دوی نیکه ګوجرانوالا کې د تلونډۍ سره تعلق لرلو. په 1980 کې دوی کراچۍ ته کډه وړې وه. د شهادت په وخت د شهید مرحوم عمر 55 کاله و. هغوی تر انټر پورې تعلیم حاصل کړی و. د هغې نه پس په میکانیکل انجینرینګ کې د اسوسییټ انجینیر ډیپلوما ترلاسه کړه. بیا د کراچۍ یونیورسټۍ نه د DHMS ډګري واخیسته. نېشنل آیل ریفاینري کې کم و زیات 30 کاله نوکري کړې ده. اوس 3 کاله پس ریټایر کېدونکی و. د شهادت په وخت شهید مرحوم د لنډۍ د حلقې د دعوت الله سکرټري و. د نه مخکې په مختلفو عهدو خدمت کړی دی. مرحوم ډېر نفیس طبیعت لرلو. د شهادت نه پس د مالدارانو یو لوی شمېر د تعزیت په غرض د دوی په کور کې راغونډ شوی و. خپلو خپلوانو سره یې ډېر ښه تعلق و. که چا به ورسره څه قسمه زیاتۍ هم وکړو نو معاف به یې کړو. پخپله به یې ورته رسولۍ لپاره لاس وړاندې کولو. دوی یو کامیاب هومیوپیت هم و. د مستقل مریضانو یې یو لوی شمېر و. ډېر ځل به داسې کېده چې دفتر نه به ستړي ستومانه راغلل او راتلو سره به ورلکه مریضان راغلل نو د هغوی علاج به فوراً شروع کړو. د لمونځونو پابند و. د تهجد التزام به هم باقاعدګۍ سره کولو او د بې انتها مصروفیت نه باوجود هم د حلقو دورو کې به د خپلې اهلیې چې د لجنه صدره ده مرسته کوله. انتهایی شفیق پلار و او د ماشومانو سبق او تربیت له به خاص توجه ورکوله. په غمزپلیو کې دوی د خپلې اهلیې سیده طاهر نه علاوه 3 زامن ګران رضوان طاهر چې عمر 32 کاله دی، فرحان طاهر 29 کاله عمر دی، مجتبی طاهر 19 کاله، پلونه سبوی عثمان او ګران رباب طاهر پرېښي دي. خدای پاک د دوی ټولو له حوصلات تاکي او د شهید مرحوم درجات دې اوچت کړي. دویم شهید د اورنګی ټاون کراچۍ مکرم ملک اعجاز احمد صاحب ولد مکرم ملک یعقوب احمد صاحب دی. د دوی شهادت په 4 ستمبر شوی دی. شهید مرحوم په ګورنمنټ سیکرټرۍ کې د خپل ورور مکرم ملک رزاق احمد صاحب سره د سټیچینګ د ټیکیدارۍ کار کولو. 4 ستمبر دوی تقریبا په کم 11 بجې د کوره فیکټرۍ لپاره ووته. دواړه په بیل موټر سایکل وو. ورور ته ترې لږ شاته وو. په لاره کې ورته 2 نامعلومه کسان ولاړ وو. هغوی ورته جوخت شو او د ګز اړخ نه ورباندې غوټ سره جوخت ډز وکړو. ګولۍ د سر د ننه نه تېره شوه او دوی په موقع شهید شول. ان لله و انا الیه راجعون. د وقوعې نه پس حمله کوونکي په موټر سایکل وتښتېده. وروسته چې یو ګاډی را روان و، د ګاډي ډرایور وویل چې حمله کوونکي 2 هلکان وو. موټر سایکل چې چا چلولو هغه هیلمټ په سر کړی و او شاته ترې چې کوم هلک ناست و هغه حمله کړې وه. د هغه لږه ږیره وه. د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغوی د غور نیکه میاں احمد صاحب په ذریعه شوی و. هغوی په خلافت ثانیه کې د مسیح موعود علیه السلام صحابي مکرمي او محترمي چودھری غلام رسول بصري صاحب په تبلیغ بیعت کړی و. د بیعت په وخت دوی غور نیکه جوړه کلان خوشاب کې اوسېده، خو د مخالفت په وجه د مکرم چودھری غلام رسول بصري صاحب په مشورې د قطبي سرګودې چک 9 ته کډه یوړه او هلته دې خاندان ته د جومات د نمایانه خدمت توفیق ترلاسه شو. هلته د جومات په تعمیر کې هم د دوی والد صاحب یو لوی کردار لوبولی دی. د مرحوم والد ملک یعقوب احمد صاحب چې عمر یې 10 کاله دی، د خدای پاک په فضل ژوندی دی. مور یې مړه ده. 1990 راځي د خاندان سرګودې نه کراچۍ ته تللی دی. دوی خپل اوښې کره کډه وړې وه. د دوی دا اوښې مکرم نواز صاحب شهید 13 کال په ستمبر کې شهید کړی شوي وو. شهید مرحوم انتهایی مخلصه او مینه‌ناک او همدرد انسان و. هر چا سره به په خوشحالۍ میلاوېده. د چا زړه ماتول یې خوښ نه و. ماشومانو سره به یې ډېره مینه کوله. د خپلو ماشومانو نه علاوه د ورور ماشومانو سره به هم ډېره مینه کوله چې دوی سره به اوسېده. جومات لپاره ډېر ایماني غیرت لرلو. د چا د شهادت به چې واورېدل
نو په زړه به ډېر اثر اخیستو. जब किसी काम के लिए कहा जाए तो फौरन प्रशासन के साथ करते. गुज़श्ता साल अपने बहनोई मोहम्मद नवाज साहब शहीद د جماعت د نظام به کامل اطاعت کولو د سکار به چې ورته ویل شو نو فوراً پرون تندي او په خزر به کولو. تیر کال د خپل اوخي محمد نواز صاحب شهید د شهادت په موقع بار بار د دې خبرې اظهار کولو چې کاش کدا سعادت ماته نصیب شوی وي. د شهید مرحوم عمر شپږ د اشغال وو. د والد مکرم ملک یعقوب احمد صاحب نه علاوه اهلیه محترمه راشده اعجاز صاحبه، یو لور ګران مانور اعجاز د 12 کالو او دوه زامن ګران جواد احمد د 10 کالو او ګران منصور اعجاز د 2 کالو غمزه پلی پریخي دي. خدای پاک دې د مرحوم درجه اوچتیږي او د دې ماشومان د دې صبر حوصله او همت عطا کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.